نو د زکات مسأله دارا چې انسان به زکات په ټیم باندې ورکوي او چې څوک زکات نه ورکوي یو د زکات انکار دی. نو زکات انکار خدا کفر دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل وخت کې دې سره جهاد کړو چا چې زکات نه انکار کولو، ځکه چې دا د اسلام د ارکان نه یو رکن دی، دریم نمبر رکن دی. نو او قرآن کې الله تعالی بار بار چې کوم دین مون سره دې ذکر کړی دی اقیم الصلاة واتو الزکات، اقیم الصلاة واتو الزکات. نو په دې وجه باندې بل دا چې څوک زکات نه ورکوي د سونې چاندې نه، دې نه الله تعالی د تختی جوړي کې په اور باندې ودا سریک لشي او د تندي سره د چې کوم دینو هغه چې کوم دینو ملا سره د خېټې سره باغ یو ځای کولی شي او دیو په چې کوم دینو هغه بیا سوځي. نو په دې وجه باندې موږ له پکار دی چې زکات چې کوم دینو هغه پټیم باندې ورکړو او چې دغه تختی یخیږي نو بیا به په اور باندې ګرمي او بیا به چې کوم دینو د بدن پورې وځي کوي. او کم مال چې دې زکات پکې نه ورکړي هغه مال داغې نه الله تعالی یو مار جوړ کی او اجدها به جوړ کی او داغې چې کوم دینو هغه به د بغاله کې ورواچول شي او دته به چې کوم دې ټکونه ورکوي او ویزا هغه مال یې ما چې تا پکې زکات نه ورکول نو بیا به انسان ډېر افسوس کوي. خو بیا چې کوم دې سکیږي نه بل خبردارا څوک چې کم مال کې زکات نه ورکوي نو هغه زکات والا مال چې د نور مال سره ملو شي نو د ټول مال په سره خرابېږي. یا یو کس مالدار دی او هغه چې کوم دین وي په ما زکات کیږي او زکات پیسې اخلي نو دا کم مالداري چې کوم نه دا پیسې ور سره د دې سره خرابېږي. نو موږ چې کوم دی د غریب حق نه وو چې پتا زکات نه کیږي په ما زکات نه کیږي یعنی می اخلا بل چې کوم دی تنگ دسته کس ته غلې ورکه صحیح ده. نو په دې سره زموږ مال کې برکات هم راځي، موږ به چې کوم دی الله حفاظت هم کوي، د ګنا نه بچ کیږو، د قبر د عذاب او جهنم د اور ان شاء الله الله بچ کوي. الله دې موږ په سیمه کې د موږ توفیق